بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا کو منګه وګورو نو د یو بل چې کم د کاپیرانو چې کم سکري دي هغوی څنګه کپړې کړي دي، هغوی څنګه په ګیره مبارک کې هغوی کوم ډیزاینونه جوړ کړي دي، په ویښتو کې کوم ډیزاینونه جوړ کړي دي. نو دا مشابهت دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. کم یو کس چې کم یو قوم مشابهت کوي د هغه په طریقه باندې چلیږي نو قیامت په ورځ به بیا د هغه سره پاسي. کو یو کس دی هغه د کاپیرانو په مشابهت چلیږي، کاپیرانو ګیر خرولي دي هغه د هغه په مشابهت ګرځي، کاپیران په ګیرو کې ډیزاینونه جوړ کړي د هغه په مشابهت ګرځي، کاپیران چې کوم ویښته جوړ کړي د هغه په مشابهت ګرځي، کاپیران څنګه کپړې کړي دي د هغه په مشابهت ګرځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. د قیامت په ورځ به نبی علیه الصلاة والسلام به په پولیس سرات په خوا ولاړي. دغه وخت کې به مؤمن مسلمان چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام امت به فرشتې راونیسي، جنت ته به ځي راوبینیسي، ورته به وایي چې ته جنت ته مه ځه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي چې دا خو زما امتي دی راپرېږدم. فرشتې به ورته ووایي نبی علیه الصلاة والسلام ته چې دا امتي خو ستا و خو مشابهت چې کوم دی د ژوند چې کوم دی دا به د کاپیرانو خوښه. نو الله رب العزت دې موږ تاسو د مشابهت نه وساتي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. کم یو کس چې بل یو قوم مشابهت کوي قیامت په ورځ به بیا د هغه سره پاتې. نو الله تعالی نه دا دعا کوي او الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې کوم د مؤمن مسلمان مشابهت دی هغه دې الله نه رانصیب کړي، د کافرانو مشابهت هم دې الله وساتي. نو په دې حدیث باندې د عمل کولو توفیق دې الله راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.